او بل حضرت صاحب په دې کې عظیم عبادت په دې شپو ورځو کې هغې ته قرباني ویل کېږي، قرباني ورته ویل کېږي. لوی عبادت دی، لوی. د شریعت په احکاماتو کې بعضې فرض دي، بعضې واجب دي، بعضې سنت دي، بعضې مستحب دي، بعضې مباح دي چې پرېخوستونکی فاسق دی او منکر کافر دی، دې ته فرض ویل کېږي. چې انسان یې پرېږدي نو دا فاسق دی، او چې انکار ورنه کوي نو دا کافر دی، دې ته فرض ویل کېږي. لکه اوس مونځ شو نو که دې نه څوک انکار کوي دا مسلمان نه دی، او که څوک یې پرېږدي نو فاسق دی، ګواهي یې نه قبلېږي. بیا دې کې اوږدې مسلې دي، امامانو پکې لوی اختلافات دي، فرض دقې ته ویل کېږي. او که پرېخوستونکی فاسق دی او منکر کافر نه دی نو حضرت صاحب ته واجب ویل کېږي. وایي دا څوک پرېږدي نو فاسق دی، عمل کې د فرضو برابر دی. واجب او د فرضو ترمنځ صرف په عقیده کې فرق دی، چې منکر د واجب او کافر نه دی او منکر د فرض او کافر دی، ټول په عمل کې دواړه سره برابر دي. لکه چې څنګه فرض نه پرېږدي داسې به واجب هم نه پرېږدي. او حضرت صاحب بل سنت دی چې هغې پرېخوستونکي باندې به الله جل جلاله ملامتیا ورکوي چې تا ولې پرېخوسته. دې پیغمبر خو تا په ډېرې سختې تېرې کړي دي، تاسو یې ډېره لویه مینه وه، تکلیفونه یې ستا لپاره تېر کړي دي، د خپل سر مبارک وینې یې دی په خپو کې چقېدلي دي. مخکې خو صادق او امین ورته هغوی ویه، خو چې د ستا د ایمان خیال یې په ساتو باندې که نو حضرت صاحب هغه ته دا تکلیفونه ورسېدل. نو رسول الله مبارک په دې ملامته کوي په حوض کوثر باندې چې دا زما سنت و، تا ولې پرېخوستل؟ زمونږ او ستاسو ما دا خو سنت ده، سنت ته پرېږده فرض خو نه ده. صحابه کرامو په موږ کې فرق څه دی؟ هغوی به یو کار کوي دا سنت دی، او موږ او تاسو یې پرېږدو ځکه یې پرېږدو چې سنت دی. چې سنت چې دا د پرېخوستو قابل دی، چې سنت دی دا د کولو قابل دی. بل مستحب دی، مستحب هغې ته ویل کېږي چې د هغې کول ثواب دی او نه پرېخوستل یې ګناه نه ده. نفل دی کول یې کړل ثواب الله درکړي، خو پرېخوستل ګناه ورباندې نشته. بل مباح دی چې د هغې کول او نه کول دواړه برابر دي. د شریعت احکامات بعضې فرض، بعضې واجب، بعضې سنت، بعضې مستحب او بعضې مباحه. دا قربانی قربان شم واجباتو نه ده. واجباتو نه څنګه چې و حضرت صاحب په عمل کې د فرضو برابر ده، صرف عقیده کې د فرضو نه کمه ده، نور په عمل کې دا د فرضو برابر ده. فصل لربک وانحر. الله پاک رسول الله مبارک ته حکم کوي چې ته مونځ د الله پاک دپاره کوه او قرباني د الله پاک دپاره کوه. ولې کافرانو به و حضرت صاحب بوتانو ته سجدې لګولې، رسول الله مبارک بوت ته سجده مه لګوه. خلکو ته هم امر وکړه چې بوت ته سجده نه لګوئ، یو الله ته سجده ولګوه چې هغوی سره مخالفت راشي. وانحر او قربانی د الله پاک په نوم باندې کوه. هغوی به د بوتانو په نوم باندې ذبح کولې، ته د بوتانو په نوم باندې ذبح مه کوه. رب ذوالجلال دپاره بل ځای کې ورته بیان فرمایي قل ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین. هلته بیا ان صلاتي ونسکي، مونځ زما او قرباني زما دا د الله پاک دپاره. مونځ دا په بدني عباداتو کې لوی عبادت دی، او قربانی په مالی عباداتو کې لوی عبادت دی. الله جل جلاله ورباندې لوی ثوابونه ورباندې ورکوي. ستاسو په وړاندې ما خطبه کې حدیث مبارک وي د زید بن ارقم رضی الله تعالی روایت دی چې صحابه کرامو د رسول الله مبارک نه تپوس وکړه ما هذه الاضاحی یا رسول الله، دا قربانی دا څه شی دی او د الله پاک پیغمبره؟ رسول الله مبارک ورته بیان وفرمایو چې سنت ابیکم ابراهیم، دا خو د ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام سنت دی. ابراهیم علیه السلام باندې لوی امتحانات راغلي وو، په هغې کې یو عظیم امتحان هغه د خپل بچي ذبح وه. نو حضرت صاحب د هغې په ځای باندې الله جل جلاله ورته جنت ته ګډ راوسته. نو قربان شم سنت ابیکم ابراهیم، ابراهیم علیه السلام سنت چې ستاسو نیکه دی. بیا ورته صحابه کرام وی او ما لنا فيها یا رسول الله، مونږ چې قرباني وکړو مونږ ته په دې باندې څه ملاویږي؟ رسول الله مبارک ورته وی بكل شعره حسنه، په هر ویښته بدله کې به الله پاک تا دا یو نیکي درکوي. هر ویښته په بدله کې یو نیکي. تاسو اوس وګورئ
د ګډ په ملا باندې څومره ویښته دي د چیلې په ملا باندې څومره ویښته دي میخ او د غوا په ملا باندې څومره ویښته دي د هر یو ویښته په مقابله کې به الله پاک دا حضرت صحابه یو نیکي ورکوي صحابه کرامو سره خو د نیکو قدر و نو هغوی ورکوي فالصوف یا رسول الله ویښتو خو تا وویل خو بعضې داسې دي بعضې ځناور چې د هغوی په بدنونو باندې ویښته نه وي بلکې وړی وي لکه د اوښانو په بدنونو باندې وړی ده وغر ورته ویلی کېږي او همدقرنګې حضرت صاحب د ګډو په ملا باندې چې کوم ویښتان دي هغې ته صوف عربۍ کې ورته صوف موږ او تاسو هم ورته وړی وایو نو دی بس رسول الله مبارک رسول الله مبارک ورته وایي بكل شعرة من الصوف حسنه په هر ویښته د وړی باندې به الله جل جلاله دا یو لیکي ورکوي دا څومره لوی عظیم ثواب دی د الله پاک د نعمتونو شکریا ده الله پاک موږ وایي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که چېرته تاسو د الله پاک نعمتونه شمارئ نو نشئ شمارلی الله پاک په موږ او تاسو باندې بېشمېره نعمتونه دي او دا الله پاک چې یو انسان له مال ورکړی دی دولت یې ورکړی دی په ده باندې قرباني واجبه شوله نو دی چې هغه قرباني د الله پاک په نوم باندې حلاله کړي دا د الله جل جلاله د نعمتونو شکریا ده چې الله پاک راکړی مال موږ ته ټول راکړی دی او درته وایي چې یو قرباني پکې وکړه په کال کې نو داسې ګرانه خبره خو نه ده او بیا خصوصا داسې عبادت چې ګناهونه مو ورباندې معاف کېږي او ګاونډیان ښځه بچي دا هم ورباندې خوشحالېږي فقیران هم ورباندې خوشحالېږي او د ستاسو خولې هم ورباندې غوړېږي نو قربان شمه چې کومه څه دی یو عظیم عبادت دی روان دی انشاءالله روانه جمعه کې به داسې فضایل نور بیانېږي